د سرم پزمکه لانجه ده، د سرم نه لګي، د سرم رشته داري خرابه شوې ده، دا ماما دی بیکاره دی، دا تره دی بیکاره دی، نو ته به مرګ دپاره تیاری پسې ټیم کې ښې. صحابي راغی یا رسول الله جنت ته تلل غواړم څنګه لاړ شم، څه طریقې کار اختیار کړم که نه. دا ژبې داسې ونیوله زور یې ورکړه. صحابه وی دومره زور یې ورکړو که نه چې د سترګو مبارکو کې اوښکې راغلې، سترګو مبارکو کې اوښکې راغلې. او صحابه ته وی واملک علیک لسانک، د ژبې حفاظت کوئ. ګوره که تاسو د ژبې حفاظت ونه کړو که نه بدو راغی. ښه د عربو باندې چې د الله نبي ته وی ای الاسلام افضل، اسلام څه شی دی؟ د الله نبي فرمایي ګوره الاسلام من سلم المسلمون من لسانه ویده. اسلام دا دی چې ستا د ژبې نه او ستا د لاس نه به بل مسلمان ته تکلیف نه وي. د سرم پزمکه لانجه ده، د سرم نه لګي، د سرم رشته داري خرابه شوې ده، دا ماما دی بیکاره دی، دا تره دی بیکاره دی، نو ته به مرګ دپاره تیاری پسې ټیم کې ښې، ته به خپل الله پسې ټیم کې رضا کې. څه شوې هغه زنانه چې خاوند به کار له ووتو که نه، او دې به اودس وکړه او 2 رکعته لمونځ به وکړو، بیا به په مصله باندې ناسته وه او دعا به یې کوله یا الله زما خاوند له د حلالو رزق ورکړه، حرامونه یې وساته. زنانه به ډوډۍ پخولې. ښه دا یو ځای ته راجمع کېږي که نه، او په دې تنور کې اور واچوي، یو ځای ته راجمع کېږي، دغه شان به راجمع کېدې که نه. او بیا یوې زنانه بلې ته ویل وی خورې ډوډۍ مې هم پخې کړې که نه، او 3 سپارې تلاوت مې هم وکړ. او قطب الدین بختیار کاکی رحمه الله مور مدرسې ته ولېږه، 14 سپارې په یو ورځ باندې خپل استاذ ته واورولې. وایي استاذ محترم 15مه سبحان الذي اسرا بعبده، دا 15مه سپاره راته شروع کا. غور ته ویل بچیه دا 14 دې چېرته یادې کړي، دا خو د ډېرې ښکلې ویلې دي که نه. هغه ورته استاذ محترم دا 14 مې مور ته یادې وې، مور نه مې زده کړي دي. تا ورته غټ سکرین لګولی دی، غټ موبایل دی ورله په لاس کې ورکړی دی که نه. تا خو د خپله لاسه دی برباد کړی دی، تا خو د خپله لاسه دی د ګناهونو په دلدل کې وردننه کړی دی که نه. بیا راشي او ناسې جاړې چې زما بچی زما ادب نه کوي، زما احترام نه کوي. تا په هغه قرآن ویلی دی، تا په هغه د الله د نبي زندګي ویلې ده. موږ ته د خپل پیغمبر یو خبره نه ده زده، موږ ته د مانځه الفاظ نه دي زده، موږ ته د خپل قرآن تلفظ نه دی زده، موږ د خپل دین نه ناواقفه. او کله چې دین نه خبر شي که نه، بیا به هغه معاشرې کومه معاشره چې رب العالمین صحابو ته ورکړې وه، اشداء علی الکفار رحماء بینهم سیماهم فی وجوههم من اثر السجود. بیا به په چهرو کې د سجدو اثرات په نظر راځي. ښه بیا به جوړاګانې او بیا به الله سره تعلقې، او د هغې جوړاګانو په بدله کې به رب العالمین د رحم فیصلې رالیږي ان شاء الله.